چې ملګرو تاسو ته پته ده شهید وطن حیات محمد خان شیرپور شهید یو 50مه کلیزه چې کومه ده د هغې تیارې چې کومې دی مکمل شوې دی تقریبا د 12 بجو نه بعد به دلته په ګڼ شمېر سره قومي وطن پارټۍ کارکنان داران چې کوم دی هغوی به په جلوسونو په شکل کې راځي او په جلسهګاه کې چې کوم دی هغوی به شرکت کوي نو دا جلسهګاه به هم تاسو ته موږ وختن په وختن ښایو دې وخت کې موږ سره د قومي وطن پارټۍ او رهنما فضل دیان صاحب ولاړ دی جلسې حوالې سره څه ویل غواړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هر کال د قومي وطن پارټۍ د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور صاحب برسی ډېر عقیدت او احترام سره مناویږي او په هغه جذبه چې کم مرګرو کم د قومي وطن پارټۍ ورکرانو ځوانانو مشرانو کم کمپین کړی دی نو ان شاء الله مونږ دا امید لرو چې دا به په دې 500 وارو برسو باندې یو ریکارډي برسي او خلک به په دې کې خپل شهید ته د عقیدت اظهار کوي او وسره به دا عهد کوي چې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور شهید هغه میشن به د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپور صاحب په مشرۍ کې مخکې بوزو ان شاء الله. ډېره مهرباني چې د فضل دیان شیرپور نو ګورو بل یو ذاکر حاجي صاحب څه ویل غواړي د نن برسې حوالې سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بدر استاد ډیره مننه څنګه چې تاسو وکړه د حیات محمد خان شیرپور 51 برسی روانه ده ډیر جوش او خروش سره خلک روان دي د قومي وطن پارټۍ ورکران او د عام پارټو چې کم خلک دي هغه هم د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور صاحب سره خپل یو مینه لري خپل یو دغه لري نو زه دا هیله لرم چې ان شاء الله دا برسی به د نورو برسیانو په نسبت ډیره زبردست کیږي ان شاء الله. ډیره مهرباني. ډیره مهرباني دی وخت کې موږ سره د پی کې 62 جرنل د پی کې 62 جرنل سیکرټری چې کوم دی تاج محمد خان ولاړ دی هغه نه به حوالې کو په سټیج موجود دی. تاج خان دا راته ووایه نن د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور یو 50مه کلیزه چې کومه ده هغه منعقد کیږي لګیا ده تیارې مکمل شوې دی ګڼ ساعت کې به کارکنان چې کوم دی په جلو څه ویل غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني ستاسو د ټیم راکولو تاسو ته پته ده چې نن د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور صاحب یو 50مه برسی مناوو او ان شاء الله چې زمنګ دا پورا امید دی خپل ورکرانو ته تاسو په وساتت باندې موي چې د ته په ګڼ تعداد کې او تاسو ګوري جلسهګام تیار ده او ان شاء الله د ته په ګڼ تعداد کې ان شاء الله د قومي وطن پارټۍ ورکران او ټول مرګري ان شاء الله د کې شرکت کوي. ډیره مهرباني. تاسو کتل شي موږ سره دی وخت کې موږ سره د صوبایي چیرمن صاحب ولاړ دی د هغې نه به نن جلسهګاه حوالې سره تپوس کو سر تیارې خو آخري دغه کې شوی دی بس د کارکنانو انتظار دی نو څه ویل غواړي جلسې باره کې یو 50مه کلیزه چې کومه ده د کارکنانو حوالې سره څه بسم الله الرحمن الرحیم. د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور یو 50مه کلیزه جلسه چې دا نن موږ مانځو مرګرو ډېر ښه طریقې سره تیارې شروع کړې دي او زبردست میټینګونه هم شوي دي کمپین هم چلیدلې دی جنډې مرګري ټول لګیا دي او جلوسونو تیارې شروع دي دلته جلسهګام تقریبا بس تیار شوه سهار کې لږ باران چې دی هغې لږ انتظامات کې لږ دغه راوستو خو اوس هر څه بالکل ټیک دي او انشاءالله زما دا تمه ده چې یو تاریخي جلسه به کېږي به. ډېره مهرباني دیکھو راځو جلسهګاه صحیح دیکھو راځو جعفر شاه مومن صاحب نن جلسې باره کې بس وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت خان تاسو ډیره شکریا مهرباني. ان شاء الله نن خو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور صاحب یو 50مه برسی منځري کیږي او زمونږ امید ده چې ان شاء الله د نور کلنه څومره وخت نه چې مونږ لګیو دا برسی چې کوم دی مونږ منځو نو هغه د یو کال نه بل کال داغي نډیر بهتري او ان شاء الله دا ځل خو به زمونږ د امید دی چې د توقع نه بار به ان شاء الله دا برسی
د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو صاحب ته د عقیدت د پیرزونی وړاندې کولو لپاره د هغې عقیدتمن راځي او انشاءالله داسې عظیم الشانه برسي به دا ځل مناویږي چې دا به د دې صوبې په تاریخ چې کوم دی انشاءالله یو داسې برسي چې په دې کې به د دې صوبې په سیاست به انشاءالله پوره اثر به پرېوځي. ډېره مهرباني تاسو وویل دی وخت کې مونږ سره سینیئر صحافي د ډسټریکټ چارسدی الف خان شیرپو صاحب ولاړ دی. الف خان صاحب دا راته ووایي پرون هم تاسو دلته کوریج کړی او راغلی وې تیاریانو حوالې سره، نن هم جلسهګاه ته راغلي یې کوریج کوئ. څه ویل غواړئ د برسۍ حوالې سره څه دغه کوئ تاسو؟ دا سره عبادت شاه چې یو خو مونږ شرپاوال یو زموږ دپاره خو ډېره زیاته د فخر خبره ده، خو نن ته وګورې زما انتخابي تبه ده خو ما یې حاضري به کومه. هر کال چې کم دی نو زموږ په شیرپو تحصیل تنګي کې دا یو اختر شان میله لګي او دا میلې برکت چې کم دی نو هغه شهید وطن حیات محمد خان شیرپو شهید دی چې د نن 51 سال مخکې هغه شهید کیږي او د پاکستان لومبنی د دهشتګردۍ ښکار سیاسي لیډر دی، خو نن هم د هغه یادونه ژوندي دي. خو پیښور ته لاړ شي هدایت آباد دی، خو شیرپو هسپتال ته لاړ شي هدایت خان جوړ کړی دی. موږ سره داسې مشران دغه شي د پیښور په دې روډونو باندې زو هلکه دا پل چا جوړ کړی، دا هدایت خان جوړ کړی، هلکه څنګه جوړ کړی په دې لار روانه اوم درو. داسې موږ د شوګر میل او پیپر میل د مزدورانو سره چې کله میلو شو نو هغوی موږ سره وعده کړې وه چې څنګه وګټم ړومبې به ستاسو کار کومه. نو وی چې ویې ګټله نو راغې د چارسدي چوک ته او په چوک کې اعلان وکړو چې زه د شوګر میل مالکانو ته وایم چې تا په دې څو میاشتو کې دا کم 2.5 سوه اخیستې دي دا هم دې په خپل ځای وي او دا کم چې دې ویستې دي دا مو باسه، دا واپس چې کم دی نو بحال کا. نو یو خو د روزګار سوچو، یو عجزي وه پکې، یو دومره لوی لینډلاډ چې دا ذوالفقار علي بټو ښې لاس و. ذوالفقار علي بټو چې کوم دی ټول اعتماد به په هغه باندې کو او هغه بیا د خپلې پښتونخوا کې چې کوم ګوټ ګوټ ته ځي لکه ګوره موږ کراچۍ ته لاړ شو وي دا شیرپو کالوني ده، بل ځای ته به کې لاړو وي دا هم شیرپو کالوني ده، بیا چې کله لاهور ته لاړ شي نو چې په پول باندې ودرېږي وي دا شیرپو پول دی. نو د شیرپاوالو دپاره نن خو داسې د پار خبره ده خو زما د هغه ګوري خو باران وي او خو ګلی وي چې هغوی خو نن حیات خان چې کم دی او بیا آفتاب خان ته خو یو بزرګ سیاستدان دی د عمر نه ورتیر دی خو په دې حالاتو کې هم دعاګانې ورسرې دي، جذبه یې ځوانه ده. نو نن به د خلکو په زیات راتګ سره چې کم دی هغه کې به نور هم ځواني راځي، نور هم جذبه راځي. زه دلته به طور صحافي خبرې نه کوم، به طور شهري، به طور چارسدوال یا به طور شیرپاوال. لکه خلک به وایي نن هغه خلک دي که نه چې چاله په کورونو کې 15 او شپږ نوکران کړي دي، 48,000 یې صرف په دې چارسده کې نوکرۍ کړي دي. نو دا 48,000 نوکرو والم چې صرف نن راشي که نه او دوی سره احساسي، دوی کې پښتو وي، د دوی د کور او د جوله چې نن روانه ده چې دوی نن بندیتیونه ښیي نو نن به دې جلسه کې چې کوم دی نو په زرګو دا به تاریخ لوی جلسه وي. خو بهرحال حیات خان یو دعاګو سړی و، د هغه یوه برسي ده بلې نه غټوي، بله برسي ده بلې نه غټوي، خو نننۍ برسي ده ته اوس نه دا وایم چې دا به یو یادګاره برسي وي ځکه چې په 4 جربه کې نن جلسهګاه جوړه شوې ده. دا خلکه کرسۍ کېدي، یو کرسۍ دلته یو ولته په مخامخ ورته خو څونه لنډې کرسۍ پرتې دي که نه. نو په حیات خان ډېر باس کېږي، موږ لیدلی نه دی خو د مشرانو نه هم چې اورېدلي، بیا په آفتاب خان د هغه نه هم زیات باس کېږي چې نن سیاستدانانو څوک حوالې ورکوي که نه نو شایستګي ده پکې، کنځلې پکې نشته، ورکر ته نه ښیي، ورکر کې به یې مینئ، د ورکر په تندي به خندا وي چې راشي. نن به د چارسدي صحافیان نه چې د پښتونخوا صحافیان صرف کتوله راځي، لیدوله راځي، هغه احساناتو په وجه باندې د پیښور نه دلته کې راځي، دا به په بله جلسه د ټولې پښتونخوا په بله جلسه کې به داسې نه کي، دا به صرف د قومي وطن پارټي جلسه وي، دا به صرف د آفتاب خان جلسه وي، دا به صرف د حیات خان هغه یاد وي چې دې کې د ټولې پښتونخوا صحافیان راځي، کینی اټین کوي او واپس ځي او بیا په هغې باندې لیکل کوي.
نو زه خپل کوم نظر مې دي نو دا د نور جلسونه مختلفه جلسه ده د نور جلسونه په دې کې زیات خلک راځي خو بیا هم دغه خلکو ته وایو او دا شیرپاوال چې کوم دی په خپل لیډر باندې دنګ کوي ولاړ دی په خو دا یو خبره کوم چې نن آفتاب خان دی منګ یو خدا نه خواسته د دې دنیا نه خو تک دی آفتاب خان لاړ نو دې خلکو موږ ته بیا بل شانته نظری نو راځي چې اوس یو موټی شو او د سکندر شیرپو د مټه مضبوطی کو او د سره کله کودريګو او راتلونکي وخت چې کم دینو ځان نورم مضبوط کو ګینه زمونږ چې څونه ملازمین دي کنه نن چې دا خوشاله دي خو دوی ارسوي ویزه د شیرپویم زه د شیرپویم د آفتاب خان یو خپل کمال دی او خپل کمال اداري چې نن په ټول پاکستان کې خو نظر دی چې د افغانستان او د پاکستان لانجه ختميږي دا شیرپو خان ختمول شي بل لیډر نه شي ختمولي نو ډیر باس په عبادت چا کیږي چې زه په څومره کوم خو خپل ځاني لکه اجتماعي سوچ مال نه نوکری نه سکار نه سبلس خو احسانات مې بیوي خو زما د شیرپو نوکر چې کم دی کنه دا زما ګټه ده اجتماعي سوچ کې زما د شیرپو ترقی نن ما ته گیس بجلی پی ټی سیل نو مې کار په شیرپو شانتي خار کې شته په دې جدید دور کې لاړشه بنو ته لاړشه ډیر اسماعیل خان ته لاړشه ملکن ته لاړشه سهیل پردي د وزیر اعلی کلی ته چې سکولونه نشتا خلک په ټاټونو کې په کانډورو کې ناشتي دا خلک تاسو تنګي خلک دي دا ونی چې دا یو زبردست لیډر دی او نه غرواز د چې موږ ورته هغه خیرای تقسیم پیش کړو ډیر مهرباني ثانک یو دا او دا سینیئر صحافي علي خان شیرپو جذباتي خبره تاسو اوریدل همدغه جلسګه منظریان به تاسو موږ وختن په وختن کوي همدغه کارکونان چې کوم دي ګڼ وخت کې باغوي جلسونو کې چې کوم دي را روان شي بیا به هم تاسو سره موږ لایو راځو موږ سره اوسه ډیره مهرباني